اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند کتونکو میر جمشید یم. زیاتر ملګری دا خبره کوي دا ویډیو ډیره زیاته اهمه ویډیو ده. زما په ټولو ویډیوګانو کې چې کومه دا ویډیو دا ډیره اهمه ده او دا شیر کول په هر سړي باندې لازم دي. زیاتر ملګری ته دا خبره کوي وي عمر بھائی دا بېنظیرې پیسې به مونږ څنګه اخلو. څوک وایي چې مونږ اهل یو او مونږ ته پیسې نه ملاویږي. څوک یې چې یاره مونږ نه اهل یو مونږ به څنګه ځان اهل کوو. څوک وایي چې اندراج به څنګه کوو. دا پورا معلومات در سره نن په دې ویډیو کې شیر کوم. ویډیو به ضرور وګورئ. قدرمندو کتونکو که چېرې تاسو پیسې چک کول غواړئ چې آیا مونږ ته پر شناختي کارت باندې پیسې راغلي دي او که نه دي راغلي، یا تاسو دا چک کول غواړئ چې آیا زه اهل یم که نه اهل یم. کور کې څوک زنانه وي هغه تاسو چک کوئ. نو تاسو د هغې شناختي کارت به تاسو په ګوګل کې ولیکئ 8171. هغه اسانه طریقه ده او په هغې کې چې کوم بره خانه ده د ګرانه نمبر والا، نو هغې کې چې کوم تاسو سلپ میلاو شوی دی، کوم سلپ میلاو شوی دی هغې کې به هغه نمبر ولیکئ د ګرانه نمبر، او د ګرانه نمبر پسې چې کوم دی نو بیا د شناختي کارت نمبر دی. تاسو ته به زه په دې سکرین باندې ښیم هم. بیا ورپسې چې کوم دی د موبایل نمبر او د اخري کې چې کوم د کوډونه 4 هندسو کوډ راځي دغه چې تاسو ووایئ بیا معلوم کاری باندې تاسو ووایئ نو تاسو ته مکمل پته ولګي چې آیا دا اهل ده دا زنانه که دا نه اهل ده. او که تاسو پیسې چکول غواړئ نو تاسو ته به په هغې کې لیکلي وي چې اگر آپ نے حال ہی میں 8500 روپے وصول نہیں کیے تو اپنے قریبی دفتر جا کر 8500 وصول کرے. تاسو ته به هغه لیکلي وي. نو که چېرې تاسو نه وي وصول کړي نو تاسو ته پته ولګي چې آیا دا خو ما ته راغلي دي ځکه چې ما خو وصول کړي نه دي. او که چېرې تاسو وصول کړي وي تاسو ته پته ولګي چې یاره پیسې نشته. به هر حال بیا هم تاسو په بازار کې هم هغه چک کولی شئ. هغه طریقه ډېره ښه ده. اوس راځو دې خبرې ته. ډېر ملګري مانه دا تپوس کوي، ما ته نن هم رنګونه شوي دي او ډېر خلک موږ دا یې چې یاره عمر بھائی مونږ نه اهل یو، دا به مونږ څنګه کوو، اندراج به څنګه کوو، کوم ځای کې به کوو. نو په هره ضلع کې چې کوم دی د خپل اندراج ځای شته دی. دا په دې ګوګل کې چې تاسو 8171 ووایئ او په هغې کې تاسو دغه کوم ډیټیل چې تاسو ته ما ووایي دا شناختي کارت کتلو والا په دې کې هم لاندې تاسو ته لیکلي دي او تاسو چې کوم دی نو هغه چک کولی شئ. تاسو په هغې باندې لینک باندې کلیک کوئ نو هغه تاسو ته ایډرس تاسو چې کوم ځای سره هم تعلق ساتئ نو هغه پوره معلومات هغه پته په هغې کې لیکلي. خو زمونږ په ضلع نوښار کې چې کوم دی ډېرې زنانه به شاګل بابا ارټ ته تلي، کوم نوښار ته کابل ریور ته به تلي. بیا زمونږ حکومت واک زمونږ ضلع انتظامیه دا سوچ وکړو چې آیا دا خلک ډېر زیات دي او دلته کې دا نه کور کېږي. هغې دپاره یې بل ځای مختص کو چې هغه یې مختص کو دا سیول هسپتال اکوړه خټک چې کوم په مصري بانډې روډ باندې دی، بانډې هسپتال ورته هم وایي. نو هغه ځای مختص کو. اوس به هلته کې تاسو اندراج کوئ په اکوړه خټک کې، په سیول هسپتال اکوړه خټک کې به تاسو اندراج کوئ. اندراج په دوران کې به تاسو نه هغوی یو څو سوالونو تپوسونه کوي چې تاسو به د هغه سوالونو جوابونه چې کوم دی نو تاسو ورکوئ. بیا به تاسو ځان سره د خپل کمې زنانه چې کومې دي زنانو ته خپل شناختي کارت یعنې د خاوند شناختي کارت ورکوئ. زنانه به خپل شناختي کارت وړي او ورسره به د خاوند شناختي کارت وړي. ورسره که ماشومان وي نو فارم بی به وړي د ماشومانو، او که ماشومان نه وي نو بیا که فارم بی نه وړي نو بیا څه مسله نشته. خو چې ماشومان وي نو فارم بی به ځان سره وړي. او د بجلی بل یا د ګیس بل یا د بجلی بل دا به ځان سره ضروري ده چې دا به ځان سره وړي او چې هلته اندراج کوي. نو دا پروسس و دا خبرې وي چې زیاتر ملګرو به چې کوم دی نو زما نه تپوس کولو نو ما دا اوښته چې ما وې تاسو ته زه دا خبرې شریکې کړم. که دا ویډیو مو خوښه شوي وي نو خپلو ملګرو سره ضرور شیر کوئ او انشاءالله مونږ به تاسو ته نورې هم داسې معلوماتي ویډیو راوړو. نو ټولو ملګرو ته خواست دی چې زمونږ د یوټیوب چینل عمر جمشید چې په اردو کې هم لیکلی او په انګلیش کې هم لیکلی عمر جمشید لینک چې کوم دی نو په د ویډیو د پاسه به هم وي او په پهله کمنټ کې به هم وي.
نو تاسو زمونږ د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې را روانې ویډیو تاسو هم په اسانۍ سره وګورئ. د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. الله مو ښه او د آباد لره. چېرته یې خوشحاله اوسئ. اجازت درنه غواړو. د الله په امان.